فل ها دغه تکلیف سره ورته بچي تیز غنې کو بچي مې کړ هندوان یو که مسلمان یو یو هندو یو مسلمان دغه سره څومره وخت نه یو ها اته میاشتې تاسو دغه څه تکلیف ورکاو زړه په زور کو نور مېدا بندو نور سر باندې بوج راوړ ها زړه باندې ډېر بوج راوړ او نور څه کو نو دا وګوره په ډاکټرانو باندې وګرځېدو غریب دومره ستړی شو تاسو په ګڼېدلي وی ویلي وی چې دا مونږ یو که نه څنګه ظلم یې کړی څو یې ورته مړه کړي ډېر یې مړه کړي څنګه یې مړه کړي دا زهر یې ورته واچول زهر یې څنګه واچول تیز وګڼه که تیز چې ما سره اواز د صحیح راځي میږي تاسو ځان له څه جوړ کړو میږي نو خره بچو تاسو میږي ځان له څه را جوړو نو رزق تاسو میږي په شکل ټولو او زهر یې خوړل او څومره شوی کې هغه خو ټیک شو خیر دې خبره نو دا تقریبا غریب په ډاکټرانو وګرځېدو معده او دړکان او قسمه قسم تاسو به ورته ویلي وو چې مونږ پیریان یو دا دې په ډاکټرانو نه ګرځي کم سے کم تاوان نه خو به یې بچ کړی وی که نه خیر دی که تا تکلیف ورکولی به یې ځای اچول تا په ډاکټرانو ګرځولو ډېرو ډاکټرانو ته تلو تاسو اوس کوم مذهب والا یو ته یو ته خپله چې رقم ګڼېږي هندو یې که مسلمان مسلمان یې او تکلیف مسلمان ورکوي استغفرالله اوس څه فیصله کوي را سره دته به تکلیف ورکوو همداسې یې نه پرېږدو ولې وجلې دغه څو وجلي وو اوس یې کم وجلو زه چې مړه په نامه پیرۍ سره په دې زینغې کې تاوېدی نه ټول یې مړه کړي وی تاسو د الله مخلوق ځان ته او بیا مسلمانان یو تاسو دو په کور باندې حمله کوو میږي په یو څو دا به تاسو مړه کوي نه زين ټول وجلي ويون لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وداکو او قسم خورو سليمان عليه السلام په خدای باندې چې ډېر دوکیلا به بیا موږ تکلیف نه ورکو نه پټ او نه ښکاره وعده شوه که دوکه شوه دا درد به اوس ختموو راکوه دې تاسو اوس د درد پوښتنه بیا کوم ورکو شبه راوځو د فول وځه هلې ها شبه دا اوس هم په سر درد کې ماته راغلی وله ورکو در شبه وځه تې سختونه یې ورکړه کنځوري دلته پوس مو درېږي چې کله راوچتېږي څه نوم دی عبدالباري څنګه شو بدن دی صحیح شو هغه درد اوس شته نشته دلته ورته موږ څه ویلي نه وهلی خو مې نه نوره څه خبره